نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دوستانو یو وړه شانتي خبره تاسو په خدمت کې پیش کوم. امید دی چې په توجه سره به وورئ او په هغې به د عمل کولو کوشش ضرور وکئ. نن سبا چې څنګه تاسو ته پته ده یوه وبا خوره شوې ده چې هغې ته کرونا وایرس ویل کېږي، او د دې وبا په باره کې ماهرین صحت دا خبره کوي چې دا د یو انسان نه بل انسان ته لګي چې کله سړی احتیاط ونه کړي او د داسې کس سره ملو شي، یا د هغه سره کینی، یا د هغه سره لاس ملو کړي، یا د هغه سره خوراک څښاک وکړي، یا دغه بیمار کس د دې صحیح انسان په مخ کې وټوخیږي، د هغه د ټوخي او د هغه د پرنجي هغه ذرات په بل انسان باندې ولګي، نو ماهرین صحت دا فرمایي چې دا وبا د یو انسان نه بل انسان دا منتقل کېدونکې ده. نو د دې وجې نه د حکومت د طرف نه او د ماهرین صحت د طرف نه د علماء کرامو مفتیان کرامو د طرف نه بار بار موږ تاسو ته دا ویل کېږي چې موږ تاسو احتیاطي تدابیر اختیار کو، ځان د ګڼې نه بچ کو، او بلا ضرورته د چا سره ملنه جلنه دا موږ او تاسو پریدو، او خاص کر په دې وبا کې چې څوک مبتلا یي د هغه نه موږ ځان څو فوټه لرې وساتو. دوستانو عرض دا کوم چې زمونږ بعضې سادهګان ملګري دا خبره کوي چې الله مالک دی، ګورو به هغه څه به کېږي څه چې الله ته منظور. زما دوستانو په دې کې څه شک هم نشته چې الله مالک دی، الله مالک هم دی، الله خالق هم دی، الله رازق هم دی. ځمکې اسمانونه هر څه الله پیدا کړلي او هغې پورې به دا یي چې کله الله وغواړي، او چې کله الله رب العالمین حکم راغی دا هر څه به ختم شي، په دې کې شک نشتی. لیکن دغه الله موږ تاسو ته دا هم ویلی دي چې احتیاط به کوئ، ځان به ساتئ، حفاظتي تدابیر به اختیارئ. دا د توکل خلاف نه ده. موږ تاسو چې د شپې سملو نو دروازه بندو که نه بندو؟ اوس یو سړی وایي چې نه الله مالک دی، دروازه دې کولاوه پرته یې نه. موږ ته څه ویلی شي دي چې سملی دروازه بنده کوئ، بسم الله ووایئ، کونټې ولګوئ، او دا شو احتیاطي تدابیر. اوس نوره معامله په الله رب العالمین باندې پرېږدئ چې الله پاک به ستاسو حفاظت کوي. پیسې دي د یو انسان سره یا یو قیمتي شی دی، دا توکل نه دی چې یو سړی وایي الله مالک دی، په لاره کې غزارې کې په ګټه باندې کېدي او زه الله مالک دی ګورو به نه، د هغې به حفاظت کوي. تا خپل د طرف نه چې څومره ستانه کېږي حفاظتي تدابیر اختیار کا، معامله نوره چې کوم دغه الله رب العالمین طرف ته حواله کا. زما دوستانو د عمر رضی الله تعالی عنه نه غټ متوکل بل څوک نه و. په الله رب العالمین باندې بروسه، اعتماد، توکل کوونکې چې څومره عمر رضی الله تعالی عنه و دومره بل څوک نه و. شام ته روانو، اطلاع ته میلاو شوه چې په شام کې د طاعون وبا چې کوم دا هغه خوره شوې ده، خلک ته متاثره شوی دی. دا یو خطرناکه وبا وه، خطرناکه بیماري وه، او په چا به چې ولګېده خامخا به هغه چې کوم دی هلاک کېدو، مړ کېدو، او دا متعدي بیماري وه، د یو انسان نه به بل انسان ته لګېده. عمر رضی الله تعالی عنه خبر شو چې په شام کې د طاعون وبا خوره شوې ده. د صحابو سره مشوره وکړه، موجوده صحابو سره مشوره وکړه، د انصارو صحابو سره مشوره وکړه، د مهاجرو صحابو سره مشوره وکړه. د ټولو د مشورې نه بعد عمر رضی الله تعالی عنه دا فیصله وکړه چې د دې وبا په صورت کې موږ لا شام ته تلل نه دي پکار، موږ لا شام ته تلل نه دي پکار. په دغه وخت کې که اوس زموږ په شانتې سادهګان خلک څوک وایي چې الله مالک دی زه ګورو به نه. زما دوستانو ما تا ته دا حکم دی چې ما ته احتیاطي تدابیر اختیار کو، ځان په زور هلاکت کې نه غورځو، ځان په زور هلاکت کې نه اچو. باقي معامله چې کوم دغه الله رب العالمین طرف ته حواله کو، هغه الله ته حواله کو. ما ته څه ویلی کېږي چې وختن فوختن لاسونه انځه، په دې کې څه حرج دی، په دې کې څه نقصان دی؟ ما ته دا ویلی کېږي چې ګڼې لمزه بلا ضرورت د چا سره میل جول اختلاط مساته، په دې کې څه حرج دی؟ خاص کر بوډاګان او ماشومان دا د کور نه په دې وبا په صورت کې بار ته د کور نه ایستل نه دي پکار، ځکه چې ماشومان او زیات بوډاګان چې کوم دي وایي د هغو د مبتلا کېدو زیاته خطر ده. نو زما دوستانو دا خبره کول چې الله مالک دی او څه چې کېږي الله یې کوي او ګورو به، زما دوستانو دا د توکل خلاف خبره ده. احتیاطي تدابیر اختیارول، حفاظتي تدابیر اختیارول دا عین توکل له.
دا د توکل منافی نه د زما دوستانو. ما تعالی الله پاک عقل راکړل، ما تعالی الله رب العالمین بو راکړل. حکومت د طرف نه چې وختن په وختن کم هدایت راځي هغه زما ستا د صحت لپاره دی، زما ستا د زندګۍ لپاره دی. زما ستا صحت، زما ستا زندگی، زما ستا د کور والو لپاره ډیره زیاته ضروری ده، ډیره زیاته اهمه ده. او صحت زما دوستانو داسې د الله رب العالمین یو نعمت دی چې انسان کله یو پیر د دین محروم شي نو صحت بیا نه ملاويږي. مال سړی بیا ګټلی شي، نور شیزونه دی هغه بیا ملاویدی شي، لیکن صحت دا دوباره نه ملاويږي. سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحت والفراغ. وی دو نعمتونه داسې دي چې خلک په هغې کې ډیر زیات په غفلت کې مبتلا دي، ډیر زیات خلک هغې نه چې کوم دی په غفلت کې دي. یو صحت دی، د صحت قدر انسان نه کوي. او بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وی 15 شیزونه د 15 شیزونو د راتلو نه مخکې غنیمت وګڼئ، په هغې کې یو صحت هم دی چې د بیمارۍ نه مخکې د صحت قدر وکړئ. الله رب العالمین دې موږ تاسو د دې وبا نه ساتي، د دې مصیبتونو نه، افتونو نه، بلاګانو نه ساتي. الله رب العالمین دی هر مسلمان د دینه وساتي، لیکن احتیاطي تدابیر اختیارول پکار دي. هغه نظر انداز کول، هغه اګنور کول نه دی پکار، باغې باندې عمل پکار دی. دا زما ستا د صحت لپاره ډیر زیات ضروری دي. د هغې سره سره زما دوستانو توبه استغفار ډیر ډیر کول. وی کله چې ګناهونه عام شي، ګناهونه زیات شي، نو بیا الله رب العالمین ناراضه شي. الله رب العالمین مختلفې وباګانې، مختلفې بیماریانې، مختلف افتونه چې کوم دی بیا نازلی، بیا الله پاک خفشي. نو توبه استغفار پکار ده، ډیر زیات توبه استغفار د توبې او د استغفار ډیر زیات ضرورت دی. دقه شان دي زما دوستانو یو څو مسنون اعمال دي او انتهایی آسان اعمال دي. فرض من کول، خاص کر د سحر منځ کول. فرمایي چې څوک د سحر منځ د امامتۍ سره وکړي دا سړی د الله رب العالمین په ذمہداري کې راشي، او څوک چې د الله په ذمہداري کې راشي هغه ته به څوک نقصان نشي رسولی. دقه شان دي سحر او ماښام درې پیرې دا دعا ویل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دقه شان دي سحر ماښام د قرآن اخري 3 سورتونه درې واري ویل. د هر مانځه نه بعد د آیت الکرسی اهتمام کول. د شپې د سملاسو په وخت کې آیت الکرسی ویل او د سورة البقره اخري 2 آیتونه آمن الرسول نواله ته اخره پورې دا ویل. او دغه شان دي زما دوستانو بل یو آسان عمل له لا حول ولا قوة الا بالله. حدیث مبارکه کې راځي چې د یو کم وسلو بیماریانو علاج دی، د یو کم وسلو بیماریانو علاج دی. د دې ولاړه باندې، ناسته باندې، پروانه باندې، حتی کې پملاسته باندې د دې چې کوم دی اهتمام کول، او دا ډیر زیات په کثرت چې کوم دی دا ویل. او د دې سره سره حکومت د طرفنا، ماهرین صحت د طرفنا، د علماء کرامو د طرفنا وختن په وختن چې موږ ته څه ویلی کېږي په هغې باندې عمل کول. ان شاء الله چې دا احتیاطي تدابیر موږ اختیار کړو، په دې باندې عمل وکړو، د دعاګانو اهتمامي، توبه استغفاري، لا حول ولا قوة الا بالله، او لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین. دا به کثرت سره ویلي. الله رب العالمین د ذات ته امید دی چې د دې وبا نه به الله موږ مو ساتي، زمونږ گاونډیان به مو ساتي، زمونږ خپلوان به مو ساتي، زمونږ بچي به مو ساتي، او هر مسلمان به د الله رب العالمین حفاظت کوي. السلام علیکم ورحمۃ